هارون رشید باچا دی یو علاقه کې روان دي ګرځي خپل نوکران چاکرانو یو لښکر وسره دی بلا فوج وسره دی یو علاقه کې دمکه یلتناس دي د خراسان نه یو ډیر لوی عالم چې د وخت امام دی عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا د خراسان نه راځي دغه کلی ته علاقې ته یواز روان دی راغی په لکونو خلکو یې استقبال ته ولاړ دي د علاقې ټول خلک هغه ته راغلي په لار کې ورته ولاړ دي استقبال لپاره وایي دومره خلک وو چې کله د استقبال دا خلک ختم شو په لار کې دا لارې د پیزارو د شیدلې پیزارو لړه کې پرتې وي دومره خو ګڼه وره شو دا پاس اسمان چې دی دا بالکل تک شوی و د ډېرو ګلو د لاسه د پیزارو د خلکو د رش د وجې نه چې کوم په لاره کې دوړې وي هغه دومره بره وختلې دا بره ماحول بالکل تک تور شو تیاره شوه دوړې دومره زیاتې شوې د هارون رشید باچا یو وینځه د هغې داسې دا دوړې ولیدلې نو تپوس وکړو چې دا څه ماجرا ده دا څه کیسه ده دا دومره دوړې د څه دي چېرته چا حمله وکړه په دې ملک باندې چېرته دښمن حمله وکړه که څه چل دی چا ورته وویل چې صاحب دا د وخت لوی امام عالم عبدالله ابن مبارک رحمه الله د خراسان نه دلته راغلی دی د خلکو دا استقبال وکړو په خیراني ډول راغلي نو د ویزې واجبه خبره وکړه ویلې چې هارون رشید د فوج په زور باندې د طاقت په زور باندې په خلکو باندې حکومت کوي بادشاہي کوي اصل کې حکمرانان دی اصل بادشاہ دغه عالم دی چې د خلکو په زړونو باندې بادشاہي کوي